الله رب العزت مونږ او تاسو ایمان والو نه مطالبه کوي. اول د قران کریم صفات ذکر کوي چې ایمان والو یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم، اے انسانانو تاسو ته د الله د طرف نصیحت راغله ده. من ربکم د تاسو د تربیت کوون کې د طرف نه ده. مفسرین فرمای په من ربکم کې اشاره ده د خبره ته چې دا نصیحت کوون کې د یو بندن ده چې هغه کمزور شي، هغه بیا هغه وعده پوره نه کی، هغه وعید پوره نه کی، یا په نصیحت کې ته کمزوری راشي. من ربکم اشاره ده چې دا قران کریم د تاسو د رب د طرفه داغه کامل او د قوي الله د طرفه داغه الله د طرفه قد احاط بكل شيء علما چې د کائنات په هر ذره داغه علم احاطه کړی دا او هغه هو علی کل شيء قدیر، د کائنات په هر ذره باندې قادر دی، داغه علم کامل دی، داغه قدرت کامل دی، داغه سمع کامل دی، داغه بصر کامل دی. هیڅ شیز د کائنات یو ذره یو لحظه یو شیز د الله د علم نه د الله د قدرت نه بهر نشي کېږي. داغه الله کامل قدرت والا الله، داغه د سمکو د اسمانونو قابو کون کې الله، داغه پیدا کون کې الله، داغه ودرون کې الله، د دې غرونو پیدا کون کې الله، د سمندرونو پیدا کون کې الله، د دې نظام د چلون کې الله د طرفه هغه الله. ذالکم الله، دا تاسو الله دې خپل بڑای بیانې قدرت بیانې بیا وې انسانانو دا تاسو الله دې فعبدوه، د عبادت کوي. دا د سمکو او د اسمانونو خالق دی، دا د نور او د سپوږمۍ خالق دی، دا هغه چې نور روخانه کړي دی، دا هغه چې نور سپوږمۍ نورانی کړي دا، سپوږمۍ کې نورانیت نور کې چمک او دمک، دا غي ذات کامل خې، دا غزاد اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، چې ویشان بشي. دا غي ذات من ربکم، دا تاسو د رب د طرفه یو نصیحت قران کریم راغله. قل اللهم مالک الملک، هغه ذات چې د بادشاہانو بادشاہ دی. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، چاته غواړي بادشاہت ورکي، چاته غواړي بادشاہت تخلي. تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت ورکون کې ذلت ورکون کې بيدک الخير وهو على كل شيء قدیر. دا هغه په دست قدرت کې خیر دی، هغه په هر د کائنات په هر ذره قادر دی، قادر مطلق ذات دی. د مړو نه ژوندۍ روباسي، د ژوندو نه مړه روباسي. علامه شبیر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه تفسیر عثمانی کی لکھی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. د مړو نه ژوندۍ د ژوندو نه مړه، د دې نه مراد دا دی د جاهلانو کو علما پیدا کوي. یو مطلب د دې آیات دام کې دی شي چې الله هغه ذات دی چې د جاهلو کو علما پیدا کی، د کافرو کا اولیاء پیدا کی، د کافرو کا د الله بندگان پیدا کی، انبیاء پیدا کی. الله هغه ذات دی چې د اهل علم کو جهال پیدا شي، د دیندارو کو بی دین پیدا کی. هغه ذات دی چې د مړو نه ژوندۍ روباسي، د ژوندو نه مړه روباسي. هغه ذات دی چې شپه په ورځ بدلی، ورځ په شپه بدلی. هغه داسې ذات دی ترزق من تشاء بغیر حساب، روزي ورکوي بغیر حساب او کتابه. یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم، اے انسانانو دا د هغه الله د طرف یو نصیحت ته دا قران کریم، دا یو خیر خواهی ده. نصیحت ستوي دا څه خبره وکي چې د انسان لړ نرم شي، الله طرف ته مایل شي. قران کریم کې الله غ اثرخه چې د دې په ویلو سره، د دې په بیانولو سره، د دې په صدقولو سره د انسان لړ نرميږي، د الله تعلق راځي، د الله معرفت راځي، د آخرت فکر راځي، غفلت ختميږي، د دنیا محبت ختميږي. حقيقي معرفت انسان ته په قران نصیب کیږي. موعظه من ربکم، دا ستاسو د رب د جانبه، دا یو بنده نه کړي دا आवाज، دا یو وزیر نه کړي، یو مولوی صاحب نه کړي، یو پیر صاحب نه کړي، دا یو ذات الله رب العزت. دا نصیحت دا قران کریم تاسو ترا لګلې شفاء لما فی الصدور، دې کې شفا ده، صحت ده، دا شفا ده. دا هغه څه د پاره چې کم ستاسو په زړونو کې دي، ستاسو زړونو سینو کې دي، ستاسو په سینو کې زړونه دي. دا زړونو اصل د زړه بیماری، اصل د زړه
تکلیف انسان ته دا دی چې دا زړه د اعمالو په لحاظ خیرن شي، بیا دې زړه کې بې اطمیناني راشي، بې چیني راشي، دا زړه پریشانی، دا زړه خفي، دا داسې پریشان په نظر راځي. الله فرمایي شفاء لما فی الصدور. دا قرآن کریم د پریشانو د ختمون کی کتاب دی، دا د اطمینان د راوستو سبب دی، دا د خوشحالو نه ډک کتاب دی. دا انسان ته چې کله حاصل شي دننه سینه کې مطمئن شي، دننه سینه کې دا رحمتونه، زړه د رحمتونو نه ډک شي، د انواراتو نه ډک شي، پریشانی ختم شي، ظاهر دړه بیماری راځي، دړه اٹیک راځي، دا د انسان د پریشانو نه راځي. انسان ډیر پریشان شي، ډیر مصیبتونو کې اخته شي، ډیر غمونه پراشي، دا زړه برداشت نه کی، د کار پریدي، کله فیل شي، بیا کله د اپریشن صورتي، کله دته د دویانو صورتي. الله فرمای د دې شاته اصل سبب داره چې دا ستړه پریشان دی، مال ډیر دی، جیدادونه ډیر دي، گاډي ډیر دي، خوراکونه ډیر دي، لباسونه ډیر دي، هر څه د دنیا نعمتونه برابر دي، بیا زړه خوشحال نه دی، زړه مطمئن نه دی، زړه کې اطمینان نشته. الله فرمای د دې د پاره یو سه علاج درته خیم، شفاء لما فی الصدور. قرآن کریم را واخلا، د دې قرآن کریم سره تعلق پیدا کا. دنیا کو مالیو کو نہیں، کا گاډیو کو نہیں، کو خوراکو نہیں کو نہیں، کا لباسو نہیں کو نہیں، زړه به مطمئنی، زړه به خوشحالی، زړه نو دن یو کیفیتی د ټول دنیا د بادشاہانو نه بزان عزتمن غني، د ټول دنیا د بادشاہانو نه به خوشحالی، د ټول دنیا د بادشاہانو نه به زیات د اطمینان او د راحت او د سکون ژوند تیرے.